أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. یعنی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 13 آیات نمبر 123 24 25 26 او 27 پنځه آیاتونه چې دی نو هغه ویل کېږي. دینه مخکې چې نو هغه پرون مونږ ربط ویلو چې باقبل سره ربط داره چې الله رب العزت وی ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تاسو صبر اختیار کو او تقوا مو اختیار کړله نو تاسو ته دا کافر زره برابر چې نو هغه بیا تکلیف نشي در رسوله. اوس دې آیات کې الله جل جلاله بیا په دې رکو کې پای باندې دوه واقع ذکر کړي. یو چې نو هغه واقع غزوه احد او دویم واقع چې نو هغه غزوه بدر. نو پرون احد ذکر شوی و نن چې نو هغه غزوه بدر چې نو دا غي تذکرہ کیږي. غزوه بدر دا چې نو قرآن پاک کې د یوم الفرقان ویل شوی دی. دا هغه غزوه و چې دغه نه اورستو د حق چې نو هغه په پورتواله او باطل چې نو دا غي تنزل د کفر شروع شو. نو ځکه دې ته چې نو هغه یوم الفرقان ویل دی. غزوه بدر چې نو هغه په سن 2 هجری 17 رمضان جمعه المبارک چې نو هغه کې باندې شي ولا رمضان میاشت ولا 17 رمضان ولو جمعه مبارک چې نو هغه ورځ ولا او سن 2 هجری و. دغه شانت چې نو هغه 11 مارچ 624 نو هغه عیسوي مطابق دا غیرات لنو. د کې نو هغه دغه غزوه بدر وشو او دا داسې چې نو هغه یوم الفرقان وګرځیدل چې کافرانو هم د دې خبرې چې نو هغه اقرار وکوم. دا شانت نو کافرانو غالبا د امریکای چې نو هغه یو پروفیسور د هټي چې دا چې نو هغه په دا کې چې نو هغه خپل کتاب کې چې نو هغه لیکل دي پای کې دا هم د قوي چې دا د مسلمانانو چې نو هغه د ټولو نه وړاندې فتح مبین چې نو هغه غزوه بدر ولو. نو دې غزوه بدر چې نو هغه شو. اوس دې واقعیت چې نو هغه د غزوه بدر ته بدر ولی وای. نو وی بدر دا چې نو د مدینه منوره نه تقریبا 80 میل په فاصله باندې یو ځای نوم دی. آلته په منډایم لګیدل. نو دغه ځای چې نو ریګستان او دغه ځای کې بدر ابن قیس نومي چې نو هغه سړیو دغه ځای کې ازې کنه او پای کې چې نه راخاره شي و دغه چې نه جوړه کړی و. بیا دغه نه اورستو دغه ټوله علاقه چې نو هغه په بدر باندې مشهور شول او دغه کې بدر نوم کې خاطو. د غزوه کې چې نو هغه د کافرانو تعداد هغه زر کسان ولو. کافرانو د طرف یو کس رالو مسلمانانو چې نو هغه اونې ولو. دا غل اول د خپل ځان چې نو ډیر د پاکي اظهار کولو زه مسلمان یم سورتونه هم ځان لا یاد کړول پوره ده. صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې نو هغه و پیژندلو شک وشو چې دا جاسوس دی. بیر الله پیغمبر لراوستو رسول الله صلی الله علیه وسلم د تاسو کړو هغه حل نوي. نبی رسول الله صلی ورته استاد تعداد سونه هغه نوي حلو. بیر الله پیغمبر د سرات وایا تاسو یو ټیم لچنه هغه سو او خان خوري. نو هغه مونږ یو ټیم لچنه هغه لس او خان علالو. نبی رسول الله صلی الله دا زر کسان چنه هغه دي. زګه یو وخت نو هغه د سل کسانو د پاره کافی کیږي. دی چې لس او خان علالای نو دې باندې معلومه ده شو چې دا دومره کسان دي. مسلمانانو تعداد په دې غزوه کې چې نو هغه 313 یعنی 13 واقعه چې نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ولو. اوس دغه غزوه چې نو هغه کې په دغه 313 کې چې نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل هم ولو. مسلمانان د اتیارو په اعتبار سره
د اسباب په اعتبار سره بالکل پنش حساب ولو ځکه د مسلمانانو سره چې نو هغه 70 اوخان ولو 2 سره اسونه ولو اته سره تورې می شپږ چې نو هغه سره زوري وي اوس خو چې نو هغه خپل روټونه هرڅه جوړ شي د هغه وخت ګرمي بیا د هغه وخت چې نو هغه کندې کړه ملاري په دې باندې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین تل یو اخ یو سورلې باندې بچنه نو هغه 3 کسان په نمبر تللو ان تر دې کتابونو کې حدیث مبارکه کتابونو کې کوم راځي تاریخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم چې نو هغه په نمبر تلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوم سورې رسول الله په هغه کې سره حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت اسید ابن حذیر رضی الله تعالی عنہ دیول نو دیور ته جنینو هغه وی د الله رسول مونږ بچنینو خپل طرف هم تاسو جنینو هغه زمونږ په نمبر باندې هم تاسو په سورلې باندې جنینو هغه زی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زستاسو نزیات جنینو هغه طاقتور الله په لار کې زو په خپل تکلیف برداشت کوم دازو کولې شم زستاسو نه پای کې زیات طاقتور او دغه شانتی چې نو هغه زه د الله جل جلاله عبادت تاسو نه چې نو هغه زیات خوشاله نو زه په خپل نمبر بزم تاسو په خپل نمبر چې نو هغه زه 3 میله فاصله به نو 3 میله به چې ته کول نو 2 میله به پیاده لاتل او یو من چې نو هغه په سور لې راتلو نو دغه واقع چې نو هغه وشول د کې الله جل جلاله مسلمانانو له فتح ورکړه مسلمانانو نه سوال لس کسان چې نو هغه شهیدان شول اته کسان چې نو هغه د انصارونه شپږ چې نو هغه د مهاجرین د کافرانو چې نو هغه د کسان چې نو او یا کسان چې نو هغه د مردار شول لیلې سټي او یا کسان چې نو هغه د گرفتار شول اوس د غزوې کې چې نو هغه پرشتو نزول هم شو اوس پرشتي چې نو هغه راغلي وي سورته چې نو دا کې انفال کې الله پاک ذکر کړی دی چې نو هغه زل پرشتي چې نو هغه بد راځي په دې صورت کې چې نو الله پاک د 3000 او د 3000 سره بیا د 5000 چې نو هغه وعده کړی دی قل اوای للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه الاف من الملائکه منزلین تو ورته وای چې الله ستاسو مدد وکړي په 3000 پرشتو سره نو دا غویس مسلمانان خوشاله شول بیا دغه نه اورستو مسلمانانو ته خبر رالو چې د کافرو د طرفه یو کافر قرز ابن جابر الفهری هغه چې نو هغه دا خبره کړي چې زه د کافرانو د پاره نور مدد بیایم کسان بیایم مسلمانانو زمنګ تعداد د مخ کې نه هم کم دی او کچرت وس دی له نور هم مدد راشي نو دا خو ډیره ګرانه شي الله رب العزت د طرف نه چنه نو هغه دارالو وياتوکم من فورهم هذا کچرت د دې د طرف تاسو باندې نور کسان عمله هور شولو یمددکم ربکم ب5000 الله بستاسو چنه نو هغه مدد وکړي په 15000 پرشتو سره خلا 15000 چې نو هغه راغلی نه ځکه هغه په دغه شرط سره مقید ولې آلته چې نو قرز ابن جابر رانلو دلته الله پاک دا 15000 پرشتي چې نو هغه بیا روانه لګره او زین دا یو سوال چې نو هغه راځي چې پرشته خو یو هم کافی و قوم لوط دی الله تبا کولو نو په یوې پرشته باندې چې نو هغه تبا کړو اوس دلته الله رب العزت دا دومره ډېری پرشته والله لګلې او د پرشتو د نزول چې نو هغه حکمت او د دې د تعداد حکمت سو نو حضرات لیکلي د تفاسیر کې وې د دې حکمت الله پاک په خپل چې نو هغه ذکر کړی دی ما جعله الله الا بشرا لكم دا الله رب العزت د مسلمانانو د پاره د غوی د زړونو د اطمینان د پاره او د غوی د پاره یو زیره ګرځولو کنه پرشته یو چې نو هغه هم دی له کافی و دغه شان تعداد په لحاظ سره هم د الله پاک د غزیره ګرځولو نو په دې باندې ومن نصر الا من عند الله نو الله وی اصل مدد د الله تر طرفه تاسو چې په بدر کې کم صبر او تقوا نه کار اغستو که دغه صبر او دغه تقوا مو بیا د پر اختیار کړو نو بیا به هم د الله پاک مدد چنه نو هغه برازي نو ځکه الله وی لقد نصرکم الله ببدر وانتم اذله د ذلیل جمع ده او ذلیل ویل کېږي کمزوري ته وې تاسو نه په بدر کې تاسو مدد کړو تاسو کم وای فتقوا الله لعلکم تشکرون الله نو ویریږي د پاره د چې تاسو شکر ادا کړئ نو د الله چې نو هغه یې تقوا کې سړی چې نو شکر گزارون ګرځي اذ تقول للمؤمنین الا يكفيكم علاوه استه نو تاسو کوم وخت تاسو مسلمانان ته وی چې آیا چې تاسو کفایت نه نو هغه مدد وکړل شي ايمدکم ربکم ب3000 په 3000 پرشتو سره نو دا بس تاسو د پاره کافی نه
نو الله وی ولنا خو بلا ان تصبروا وتتقوا کتاسو کې دغه دوه خبرې پیدا شي صبر او تقوا نو د الله رب العزت مدد به دین هم زیات چدنو هغه براشي اوس د سره لپاره براشي او د سره لپاره نو الله وی دا ماستاو زپاره زیره چدنو هغه ګرځولو ومن نصر الا من عند الله العزیز الحکیم او مدد اصل د الله د طرفه دی ځکه هغه زبردست هم دی او هغه د حکمت خاوند هم دی نو قوت او طاقت هم دی او دغه قوت او طاقت استعمال الله چې دی نو هغه د حکمت تحت کوي ولی ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين نو دی الله پاک چې دی نو هغه او یا کسان لیډران چې دی نو هغه مردا شول او يكبتهم یا ذلیل کې دوی لره فینقلبوا خائبین نو دو بچنه نو هغه نیس او نابود نا امید چې دی نو هغه به واپس شي او دومره الله وشرمول دغه کسان چې دی نو هغه گرفتار شول کم چې تلی ول نو خزو بو د پکور کې تانه ورکولې چې تاسو لاړې او کسانو چې دی نو هغه مړ شول او تاسو واپس رااله او نور کسان چې دی نو هغه څه شول بهر بخل کو نبي شرمیدل الله رب العزت دې مونږ کې دغه صفت تقوا او صبر سينو هغه پیدا کی ولقد نصركم الله او بشک فتح در کړي و تاسو ته الله پاک مدد کړو تاسو الله پاک به بدرین په بدر کې و انتم ازل او تاسو کمزوري وای فتقوا الله نو پس وره کې دلان لعلکم تشکرون د پاره دې چې تاسو شکر وکړئ استقول للمؤمنین یاد کاغه وخت چې تا ویلو مؤمنانو ته الی یکفیکم آیا کافی بنئ تاسو د پاره ایومدکم چې مدد وکړي تاسو ربکم رب تاسو بثلاثه الاف پدری زره من الملائکه فرشتو سره منزلین نازلیدون کې کوزه کوزیدون کې بلا ولنا ان تصبروا کچری تاسو صبر وکو وتتقوا او تقوا مو اختیار کړه وياتوکم من فورهم هذا او کراشی دشمنان یعنی حمله وکړي نور دشمنان من فورهم پورن هذا ورستنه نو یمددکم ربکم نو مدد وکړي تاسو رب 5000 پنځو زرو پرشت من الملائکه پرشتو سره مصومین چې هغوی به نښې لګېدلې وما جعله الله او نه دی جوړ کړی الله پاک دا مدد الا بشرا مگر زیری لکم تاسو د پاره ولتطمئن قلوبکم او د پاره د دې چې په آرام شي مطمئن شي زړونه ستاسو به باغې ومن نصر او نه دی مدد الا من عند الله مگر د الله د طرف نه العزیز چې هغه غالب دی الحکیم او د حکمت خاوند دی لیقطع طرفا د پاره د دې چې پرې کړی یو طرف من الذین دای کسان نه کفرو چې کافران دي او یکبتهم یا ذلیل کړی هغوی فینقلبوا بیا به هغوی واپس شي خائبین ناکامه